دا دوانه حضرات خو تاسو پیژنئ ماشاءالله څه تعریف محتاج نه دي. یو مفتی منیر شاکر صاحب دی، بل مفتی ندیم صاحب دی. مفتی منیر شاکر صاحب دا خبره کړې وه چې تراویح مستحب دي، مطلب کو دی وکړي صحیح ده، کو دی ونه کړي څه خبره اتره نشته. مفتی ندیم صاحب ادیف 200 جناب دا سنت مؤکده دي، باقاعده دلایل شته. نو جناب دوی مفتی ندیم صاحب ورته ویلي چې کینو خبره وکړو، او کو مفتی منیر شاکر صاحب ورته ویلي چې راځه کینو خبره وکړو. نو که مفتی ندیم صاحب کینی نه نو د مفتی ندیم صاحب خبره څه ده کمزورې ده، او که مفتی منیر شاکر صاحب کینی نه نو د مفتی منیر شاکر صاحب خبره کمزورې ده. مناظره ده هر کله چې ګوره داسې یو خبر راشي په امت کې نو مشران کینی او خبره وکي. دا د ویډیوګانو کار نه چې د هغه ځای ویډیو کې بل د هغه ځای ویډیو کې ځکه چې پرونه یو سو جګړې مالی دلې وي، یو خو مخلاصه کړي وروانو ما او جناب هل هول سٹارټ کړو کنه، او بل په موبایل باندې مولوی سه پلانې او ډنګره و خو دی خو یو بګړاو پیدا شوی دی. یو خو زمونږه نعوذ بالله عبادتونه داسې دي کنه، بل تراو کې شک خبره تر رااله. نو جناب دا د ناس ته خبره ده. نو کوم یو مفتی صاحب کینی نه د ناس ته نه یریږي یا ناس ته نو جناب هغه سره دا خبره بیا کمزور ده. نو دینه مطلب دا دی چې دیو بل سره تاسو کینی او دا خبره مشترکه دی عوامو ته وکړي، ځکه عوام څه کوي څه کوي. ډیر ملګرو د مولوی سي خپل خبره مو کوي، جناب زه خو دا خبره وکما، زه خپل خبره نه کوم، خو مخې درسه موجود دي او دنیا دلایل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو کو یو پیره تراوی وکړي، دا غینه پس یو پیره 2-3 تراوی خپل ژوندۍ کې وکړي. بیا چې د صحابه شوق ته وکړو، صحابه پته مناسو نبی اسلام راونه ولی صحابه د الله رسول و استاد شوق ته مې وکړو، ما وسره چلې د باندې فرض کی دا تراوی. الله 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 د عمر رضی الله تعالی عنہ دور رااله چا بسکول چا بسنګ کولی. عمر رضی الله تعالی عنہ ټول خلق را ټول کو په جمعات کې، او یو امام ول اساس کو، یو امام او شاته پسې ټول مقتدیان وګرځول او 60 رکعات تراویح سکړي، 60 رکعات تراویح وکړي. دا هغه نفس را روانه او خبره ماته او زبان نبی فرمایلی چې د صحابو کوم اجماع ده او د صحابو کوم زمانه ده، دا زماده لپاره دلیل دی، دا زماده لپاره یو نمونه ده. ماته نبی رسول الله دا فرمایلی دي مونږ ټول ته پوه شو. بل خبره علی رضی الله تعالی عنہ چې کله وکتل جنابو دروجی پټیم کې دغه پټیم کې د تراوو پټیم کې چې جمعات ماشاءالله ډېر خستا رونق ته بګي او ډېر خلک راغله او تراوی کوي. نو الله نه دعا وغوښته اے الله څنګه چې د جمعات منور کړي دا سید عمر رضی الله تعالی عنہ قبر هم منور کې، ولی زګم چې دا تراوی باندې دا امت را جمع کول دا عمر رضی الله تعالی عنہ وکړه. په خبره پوه شئ. نو دا ټول خبره ترې مخې ته فرتی دي پوه شوي. نو جناب زه مفتی منیر شاکر صاحب ته دا درخواست کوم، ګورئ مفتی ندیم صاحب ته هم چې یو بل سره کینی عوامو ته دا خبره مخامخ کوي، ځکه جناب چې دې نه خبره کوم بل د هغه نه خبره کوي. دا وګوره اصول دي کنه چې کله یو خبره کیږي نو مخامخ خلک کینی او خبره حل کی. اوس کوم د یو بل سره کینو نه نو بس په امت کې بګړا وي. ګوره دا ویډیو زما اصلاحي ویډیو ده، مطلب د عوامو یو قسم له आवाज ودا چې ماته وی چې مولوی صاحب دې باندې تاسو ویډیو وکړئ. نو جناب خبره ده چې بدین کې الحمدلله ټول نشته، دا ټول اجتماعي دین اسلام دی، دین دی. په دې کې بعضې خبرې اختلافي راځي، خو جناب هغه به کینو، هغه به خبره اواره په اتفاق سره. اوس کوم یو بل سره کینو نه نو کم کس چې نه کینی هغه خبره سره هغه به کمزوري. بس خبره ډېره سره یو، ځکه چې زه مضبوطي مزبار ځای ته ورځم زه به کینم، خو چې کله زما خبره کمزوري وم نو زه بیا میدان ته نه ورځم. نو جناب خبره داسې ده چې کله هم داسې خبره راشي نو مخامخ کې نسل فکار دي، عوامو ته یو عجیبه ټوس چیز مخې ته کول پکاري کو نه زه د هغه ځای نه او هغه د هغه ځای نه. نو امت کې بسې امت کې به بګړاو راشي، بیا بسې دا اشتل لکشن دي موضوعونه دي او دا تلاوتونه عبادتونه کو به دا هم سي دا به هم بس خوند به پکې نه